أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې زمونږ استاد خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من نه دی وی من ګرځولې دي تعالی را په یو واضح کتاب باندې من الامر د دین یا په واضح لار باندې یا په یو خاص طریقه باندې په یو خاص شریعت سره من الامر د دین نو فتبعها ته تابعداري وکړه دغه شریعت دغه کتاب دغه دین ولا تتبع او تابعداري مکوا اهواء الذين د خواهشات د هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي په دې معنی چې جاز نشي جوړول ټیک نشي جوړول نه چې د دین په امورو کې نه پوهیږي هغه نور کیسه ځان له کیسه نو هغه شریعت اعتقادات اخلاقیات اعمال عبادات مناکحات معاملات الاحکام السلطانیه المنازعات السیر وغیرہ نو موږ تعالی را ګرځولې دي په یو واضح شریعت سره یو واضح پیغام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی شریعت سپټ نه دی یختر سپټ میړه نه دی سپټ شي نه دی ښکارا واضح پیغام دی دا د پلار حقوق دي دا د مور حقوق دي دا خزه دا خاوند دی دا چې دی اعتقادات دي دا د الله متعلقه کیدره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلقه کیدره او دا د باقی پیغمبرانو دا د فرشتو متعلقه کیدره دا چې دی د بادشاہي متعلق احکامات دی بادشاہي به په دې طریقه باندې چلوي په دې طریقه چې دا کیسه راشي نو داسې به که دا راشي دا به د نورو سره به تعلق څنګه ساتي سفارتي تعلق به دې سوي کومو معاملاتو کې که د بادشاہي وي په هغې کې ته چاته اوږه لاندې وړی شي اگر که غیر مذاهب وي په کومو کې ته لاندې نه شي وړی ستا به سیاسي لاره سوي سیاسي مستقبل به دې سوي د ماضي به پکې څومره کردار وي حال کې به ته څنګه چلیږي دا ټوله پالیسي دا تا ته اسلام د شریعت دا تا ته وضع کړې ده بیا دکه شان چې دی به وي د هغې نه علاوه عبادات به دې څنګه وي کم عبادات دي بیا عباداتو طریقه څه ده هغه به هم تا ته شریعت دغې ته ویلی شي دکه شان د ښځې د خاوند جوړښت دا معاشره به په وړاندې باندې ځي د دې دپاره څه طریقه ده د جوړښت دپاره د هغې دپاره خپل یو نظام بیا معاملات د یو بل سره به وي معاشره ده په یو کور کې سره د یو درستخان باندې خلک د هغې اکثر اختلافات راځي وغیره نو معاشره ده په کور کې به وخت تېری پلار به د زوی سره زوی د پلار سره ښځې سره خاوند سره دغه شاندرونو سره کلي کې ولس دې کې به څنګه ژوند تېری د معاملاتو پکې ځان له باقې د بابونه دي ځان له طریقه ده دکه شان انسان دی د خلقت د مختلفو مادونه شوي دي هوا ده اوبه دي اور دي وغیره نو د ده به جګړه راځي خامخا یو بل سره به کله ترخه خبره راځي کله به ګزار راځي تر دې چې مرګ به هم پکې راځي نو د دې دپاره څه د هغې دپاره خپله طریقه د خپل احکامات دي د قتل بیا خپل اقسام دي دکه شان چې دی سیر د دې دپاره به ستا مثال په طور د خپل دین به حفاظت بیا څنګه کې دفاعي جهاد به څنګه کې اقدامي به څنګه کې نو هر څیز دپاره یوه لار دغې ته شریعت ویلی شي دا موږ ته شریعت ښودلی الحمدلله او د دې وجې موږ وایو چې اسلام دا جامع دین دی هر څیز یې را د قیامت د سبا پورې په دې کې هر هغه څیز موجود دی چې هغه به راښکاره کړي او زما ستا کار دی چې ما محدود کړی دی یا جوماته پورې یا ما محدود کړی تر مړي پورې یا ما محدود کړی دی تر خپل خواهشه پورې نه داسې نه ده نو په پوره شریعت به عمل کو الله رب العزت فرمایلی دویمه سپاره کې تیر شوي دي که نه ای مسلمانانو په اسلام کې داخل شئ فی السلم کافه
پورا پکې داخل شي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تابعداري مه کوئ چې دغه څیز زما زړه غواړي نو دا به زه وکړم او دغه څیز مې زړه نه غواړي اگر که اسلام دی بیا یې زه پرېږدم، نه داسې نه. ثم جعلناک بیا من ګرځولې تعالی را علی شریعت په واضح کتاب باندې من الامر د دیننا یا په واضح شریعت باندې یا په یو خاص طریقه باندې د دین. فتبعها بس تابعداري کوه د دغه لارې د دغه کتاب د دغه طریقې. ولا تتبعوا تابعداري مکوه اهواء الذین د خواهشاتو د هغه کسانو لا يعلمون چې دی نه پوهېږي. ځکه د خواهش دپاره څه حد هم نشته. مثال په طور زما دا خواهش دی چې 100 روپۍ راته میلو شي، نو چې 100 ماله راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ابن آدم چې وی چې ما د حدیث مفهوم بیانوم یو وادي یا یو نهر وغیره دا د ماته د سرو زرو میلو شي یا په بعضو حدیثو کې غونډۍ راغلی ده دا غونډۍ دې راته نو که هغه ورته میلو شي نو دوی به بیا وایي چې دویمه راته میلو وي، که دویمه میلو شي بیا به وایي چې درېیمه میلو. د خواهش څه حد نشته، خواهش څه حد نشته. هغه زیاتېږي سړي سره سیکلي نو چې موټرسایکل وي، چې موټرسایکل راشي یاره دا ګاډي څه دي ښه مزې وکړي چې داسې ګاډي وي را سره چې هغه راشي د هغې نه بړوان دي بیا خواهش کوي اخره کې پې مرګ راشي او خواهش ته د پاتې شي. نو د دې وجې نو تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه کسانو چې دي نه پوهېږي. انهم یقینا دوی لن یغنو لري به هرګز به لرې نه کي عنک ستانه من الله په مقابله د الله تعالی کې شیئا هېڅ څیز. هلکه چې الله در باندې بیا عذاب یا سره راولي نو دا خواهشات والا به ستانه هېڅ هم لرې نه کي او خواهشات والا ستانه دنیا کې څه نه لرې کوي. نو دا د خواهشو ملګرتیا یا د پیسو میسو ده چې لږه در باندې سخته راشي د ټول مخکې تښتېدلي. وان الظالمین ویقینا ظالمان بعضهم اولیاء بعض ځنې د دوی ملګري د ځنو دي د ظلم په کارونو کې د ګناه په کارونو کې چرته به چرس کی چرته به چیلمس کی چرته به چیرینو بل نشه کوي یا ایس به کوي. په دغه کې زما یو ملګري ماته په خپله خبره کوله وایي ملګري را سره وي اولې سیرګټ خو ما لږ لږ خپل هم شروع کړو دغه مې کول وایي بیا یې 5-400 راواړم چې یو 2 پیرې مې وسکل وي چې بیا به مې ورله وی چې چرس لږ راکوي ما ته وایي چې کوېدنم د الله وکړه واده خو ځان له خپله وکړه که اوس نو بیا یې نه راکول. نو د دې وجې ظالمان د بعضې ظالمان وان الظالمین یقینا ظالمان بعضهم ځنو د دو اولیاء او بعض د بعضو سوي ملګري وي. والله یقینا الله رب العزت ولی المتقین دا دوست د چا د نیکانو. هلکه نو موږ له د چا سره ملګرتیا پکار ده د الله سره. د چا سره ملګرتیا پکار ده د الله رب العزت سره. الله دې توفیق راکړي. ملګرتیا به د چا سره کوم د الله رب العزت سره. د خواهشاتو زندگی به نه تیرو. الله هم دې د خواهشاتو ته زندگی نه بچ کړي. هذا بصائر. نو اوس الله درته لارې دوه واضح کړې که نه نو چې لارې درته واضح کړې نو د هغې الله رب العزت درته اوس ویم چې هذا بصائر للناس دا واضح دلیل دی. دا څه شی دی؟ واضح دلیلونه دي، واضحه خبره ده، واضح پیغام دی. تم پې پوهېږي زم پې پوهېږم علم والم پوهېږي بې علم هم پوهېږي چې هلکه یو طرف ته متقي دی نیک دی د هغه د الله ملګری دی، بل طرف ته ګناهګار دی یا د شیطان ملګری یا ظالمان په خپلو کې ملګري دي. نو اوس چې ته کومه لاره خوښې ستا خوښه ده. هذا بصائر للناس دا واضح دلیل دی وهدن او هدایت دی. څه شی دی؟ هدایت دی و رحمت او رحمت دی لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې څه کوي؟ یقین کوي. د پاره د کم قوم چې یقین کوي. ام حسب الذین آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې ویې کړل ګناهونه چې ګناهونه یې وکړل ګناهونه یې وتراشل د نرزامنو ګناهونو ته لاندې ودري او دی ګمان کوي ان نجعلهم چې موږ به وګرځو دي لره کالذین په شان د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی. آیا د کوم کسانو چې ګناهونه وکړل ایجادات یې د دې وکړل د ګناهونو لارې شروع کړي نو دی دا ګمان کوي دی دا خیال کوي چې موږ څه وکړو چې موږ کالذین چې موږ به وګرځو دي لره په شان یا په مثل د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی د نیکۍ سواء برابر محیاهم زندگی د دي و مماتهم او ژوند د دي. الکه په یو کور کې سره نه برابر یو پلار زامن چې یو زوی د سره خبره نه مني
یو زوی دی خبره کوي هغه له پړک ورکوي یو زوی دی یو څه وي هغه بل څه کوي نو الله رب العزت چې دا دومره لوی عظیم کائنات جوړ کړي دا عظیمه فلسفه روانه ده دا عظیم د دنیا چې دی دا لوبه روانه ده نو په دې کې به الله رب العزت یو کس الله ته سجده لګوي یو کس الله پیژني یو کس الله رب العزت عبادت کوي وحدانیت مني او بل کس چې دی هغه بت ته سجدې کوي نو دا دواړه به الله برابر کړي نه دا دواړه الله وی برابر نه دي نو د دې وجه برابر نه دي نو یا د دې ژوند او زندگی به برابر وګرځو نو د دې بزرګانو باره کې راځي شیخ فرید الدین عطار رحمه الله شیخ فرید یو کتابونه ډېر لیکلي خدای یو پکې ډېر مشهور دي تذکرة الاولیاء بل پنامه هم څه اشعار وغیره لیکلي نور هم دي نو شیخ فرید الدین عطار رحمه الله چې دی دته یو پیره چې دی نو د چې توبه وباسله د هغې یو دوه واقعات دي یو پکې داره دی خپله د ذکر کړی د دغه کتاب کې وایي یو پیره داسې کار وشو چې یو ملنګ راغی ملنګ شانتي یو خو زمونږ دا اوسني ملنګ دي داسې ملنګانې دا خو پته نه لګي د چرسونو اډې نه راخلاص شي ملنګ نو دا ملنګ چېرته داسې کسو تصوف والا هغه راغی او د سمنډې شانتې وه خاص د عطر خو د لرې لرې ځایونو ملکونه به عطر د دې ځای ته راتله مطلب دا نن سبا سټور ورته ووایه دا خاص غټ غټه سوداګانې چې پکې کمې خرڅېږي نو ده ته هغه ملنګ مخامخ کته او ده به پیسې اخیستلې او ایښودلې به تش مال راچلېده او څه د ده نه به خرڅېده ته به غټه منډۍ شانتې وه نو ټولو خلکو به سوداګانې غشتو ته به هغه ورته ډېر وخت تېر کړ دم ورته نیغ نیغ کتل د سوداګر څه دغه خو دغه سوچي چې چېرته رانغلا ونه کي بل څه ونه کي بل څه ونه کي نو وایي چې ډېر وخت تېر شه خلک لږ واره شو نو دې هغه غلام ته خپل وایي چې ته ورشه دا مخامخ کس دی ده نه تپوس وکړه چې سالې څه دې پکار دي نو واله او که پیسې در سره نی خیر دی راشه هسې واله نو هغه ته ووایي هغه ورله وی نه وایي زه دې کس ته ګورم وایي زه ویم چې دې دونه مصروفه دی نو دې به سا څنګه ورکوي دی به سا ورکولو ته وزګار شي سا ورکولو ته به وزګار شي نو شیخ فرید الدین عطار رحمه الله له راغی ولوي صاحب هغه خو راته دا ووایي چې دی به سا ورکولو ته مزګار شي که نه زه خو په دې حیران یم هغه ورته وي چې هغه هم دنیایي طبقې ول ولوي چې څنګه ته سا ورکې داسې به زه ورکو چې هغه والله واپس لاړ وي هغه وایي صاحب چې دی وایي چې څنګه ته سا ورکې داسې به زه هم ورکوم هغه ورته زما په شان به ورکوي یا وایي ښځه بس ټیک ده نو بس هغه څادر ورسره و هغې د ځان د پاسه راخور کړو هلته سملاسته نو شیخ هغه سملاسته دا شیخ صاحب ورله لږ وخت بس وایي چې راپاسه پوه شوم راپاسه خندا شانتې کوله چې ویې کته هغه سا ورکړی هغه سا ورکړی نو شیخ فرید الدین عطار رحمه الله فرمایي چې یو دې خبرې په ما باندې دومره اثر وکړو چې ما په ولاړه ولاړه باندې هغه ټوله اډا یا چې ارس و هغه مې ختم کړو د خدای په لار کې مې خیرات کړ نو ورته وایي داسې به چې څنګه لکه ته سا ورکړې نو الله رب العزت فرمایي چې دوی دا ګمان کوي چې څنګه دوی د کفر شرک کوي هر څه او دوی به وګرځو په شان د هغه کسانو چې ایمانداره دي الله دې راکړي حقیقت کې ایمان پیدا کړي سواون برابر خبره ده سواون برابر محیاهم ژوند د دوی و مماتهم او مرګ د دوی سا ډېر بد دي ما هغه یحکمون چې دی فیصله کوي دا خو ډېره بده فیصله ده دا خو دنیا کې هم څوک نه کوي وخلق الله پیدا کړی دی الله رب العزت السماوات سلرا اسمانونو لرا والارض ازمکو لرا دا چا پیدا کړی دی الله رب العزت بالحق په حق سره ولتجزا او د پاره دی چې بدله ورکړي کل نفس هر یو نفس ته بما په سبب د هغې کسبت چې کوم کسب یې کړی وي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کولی هلکه چې چا زیاتې کړې وي نو په دې باندې به څه نه کېږي ظلم به نشي کولی افرأیت آیا خبر راکه ماته څوکې خبر راکې ماته الله رب العزت فرمایي یا څه وایي آیا تا نه دي لیدلي من هغه چا لره اتخذه چې د نیسلي وي الهه معبود خپل هواه خواهشاتو لره واضله الله ګمراه کړي وي الله رب العزت د لره علی علم سره د علمه الله رب العزت فرمایي آیا تا نه دي لیدلي هغه بنده
چې د خپل معبود څوک ګرځولی وي خواهشات. نو اوس معبود ګرځول څه دي؟ خو دغه دی چې تا ته نفس څه خبره ښیي ته هغې پسې روان یې. که نفس درته وایي چې بهی د دې ټیم کې چې دی نو ستا دپاره پیدا دا ده چې یخې اوبه دي او داس چرندام مه کوه بس خیر دی مونځ به بیا وکړي دی وایي چې بس ټیک ته نفس راته څه وي دا خبره ټیک ده. که بیا بل څه داسې وشو دی بس چې نفس ورته څه ښیي نو دا خو بس خدای شه که نه سوه بت ته وسجده څه دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا. بابا عبدالرحمن وای سوه بت ته وسجده څه دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا. بس دغه بت پرستی شوه دغه چې دی نو دغه د معبود ته ځان له دغه نفس چې دی دا خواهشات ته ځان نه معبود وګرځو. الله هم د دې حالت نه بچ کړي. نو دغه بت پرستی که د نفس ته که د انسان ده طاغوت تفسیر درته ما کړو چې یو تفسیر یې دا د الله د قانون نه علاوه د الله نه ماسیوا څه چې دي دا طاغوت دی. نو د دې وجې د بل څه تابعداري کول بل څه پسې روانېدل دا صحیح نه دي. د دې وجې الله رب العزت فرمایي آیا تاسو تا لیدلی دی هغه بنده تا نه دی لیدلی هغه بنده چې د خپل معبود چې دی دا څه ګرځولي خواهشات یې ګرځولي او الله دې ګمراه کړي. نو چې چا خواهشات معبود وګرځول نو دې به دا به ورسره لازمي خبره وي چې دې به ورسره ګمراه وي. الله هم دې بچ کړي. نو د خواهشاتو تابعداري به نه کومه د دوی د خواهشاتو څه حد نشته. نن به درته زنانه وایي چې د لنډو پینسو پیشن دی د تنګو سبا به درته وایي چې نه 2 ګزه کولوی د هغې پیشن دی ځکه خواهش دی ته حد یې نشته. نن به دوی چې دونه جامې وړی کوم بله به وایي چې دې ځای ته یې رسو کیدای شي بیا پرې لږه تیز اواره شي بیا بل څه. نو د دې د خواهشاتو څه حد نشته. د خواهشاتو تابعداري به نه کوو. د چا تابعداري به کوو؟ د الله رب العزت. د چا تابعداري به کوو؟ د الله رب العزت. الله دې توفیق راکړي. کمزوری به وي انسان دی خو په عقیده کې خو به کمزوري ګورې نه برداشت کوي. دین عقیده کې بالکل کمزوري نشته برداشت هیڅ شي نشته لاندې باندې. او په عمل کې انسان دی مسلمان دی د دې زمانې کمزوري به لږ ډېر راځي خو ځان به د خواهشاتو نه تابع کوو. که یو پرې هم تابعداري شروع کړله نو بیا به رسته رزه په لاندې ځي په بر راتله بیا نشته. الله هم دې بچ کړي. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ گمراه کړي وي دلره علی علم سره د علم سره د عقله دی په غلطه روان وي. وختم علی سمعه او مخره وهلی وي د په غوږونو باندې وقلبه او په زړه د باندې وجعل او ګرځولي علی بصره د پسترګو باندې غشاوتن پردي د پسترګو باندې پردي ګرځولي تورته لکه د نوم د پاره خیرات مکوا دی به دا ته وي چې ولا خلک بسوي دا ته پکې لاسوي ته ورته چې لکه د نوم د پاره دا پلان کې کار مکو دی به درته چې نه پس لو په خلو په پوزه په ارسي پرده ورشي په هر څه باندې مهر لګي دی ورته چې نه بیا خبره له پیغور راکې د خزو پیغور براکې د پلان کې شی پیغور براکې. نو بس ځانتم شریعت ګران کی نکام ګران کی وادم ګران کی د کشان چې دی مرګم ځانته ګران کی. نو بیا تو وخت ته باغه مړي پس بیا خیریم کیدار ته پتر فمن يهديه بس سوک ته هغه چې هدایت کی بیا د من بعد الله رستو د الله تعالی نه چې څوک الله گمراه کینو بل څوک ورته هدایت کولی شي نه هیڅوک ورته نشي کولی. افلا تذکرون آیا تاسو وګ نګدې آیا تاسو نه پوهیږئ آیا نصیحت نه قبلوي. الله رب العزت په سمجھ را نصیب کړي.